یو رب انسانان ملحدین دي چې دا د ټولې دنیا د آبادي وکړي څه د جوړېږي څه د پاسه مولوي صاحبانو اوس اته اربو ته خلک رسېدلي دي آبادي نو څه د پاسه مولوي صاحبانو 2% جوړېږي د ټولو نه زیات ملحدین بچین کې دي چې تقریبا 40 کروڑه انسانان مولوي صاحبانو 40 کروڑ ټول نه زیات ملحدین چرته دي دا په چین کې دي مولوي صاحبانو خو دا یاد ساتئ یورپ هم نن سبا ټول دهریت ته روان دي خو یورپ واپس مذهب ته راوګرځېدو یورپ څه شو واپس مذهب طرف ته روان دي لکه امریکا مذهب طرف ته واپس را روان دي خو هغوی کې مذهب ختمېدو کې دی او دا دهریت ډېر په تیزۍ سره خوښېږي بل زموږ وضاحت کړی چې 2 مذاهب دي 2 نظریې ډېر په تیزۍ سره روان دي یو د ایتیزم د دهریت موضوع دی یو د اسلام یو د ایتیزم مذهب دی یو د اسلام ایتیزم د دهریت چې دی جدید دا یو مذهب ګرځېدلی موږ ویلي ګوره یو قدیم الحاد چې و هغه انفرادي و څه انفرادي دا چې دی انفرادي نه دی دا یو مکمل ضابطه حیات ګرځېدلی او د دین هر څوک متاثره دي تر دې پورې چې علما مفتیان هم متاثره کړي دي ولې عقلي استدلالاتو په ذریعه باندې څه کوي د خلکو د ګمراه کولو کوشش به کوي دوی به څه وایي دوی به تاسو ته وایي دا اوس ما تاسو ته وضاحت وکړو د بیمارۍ په باره کې که نه وایي ماشوم ولې بیمارېږي ماشوم څه ګناه کړې ده که د والدینو د قصور په وجه کېږي دا خو ظلم دی حالانکه دوی فلسفې نه ته نه خبر چې دا بیماری صحت دا ازمائش دی الله رب العزت قرآن کریم کی صورت بقرہ آیت نمبر 155 کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین 15 آیات مبارک کی 15 خبر ذکر شوی چې یا به تاسو باندې سوي خوف به در باندې راشي ویره به در باندې راشي د مالونو ځانو نقصان به راشي ولې زبانو دا ازمائش دی نو ته چې دې فلسفې نه خبر چاله دا بیماری دا ماشوم باندې راتل دا یو څه شی دی ازمائش جو په دې 15 کالو کې نابالغ ماشوم پسې د آیات ساده د پلار او د مور امتحان وي ځکه دې وخت د اولاد انسان ته د خپل ځان نه سوي ګران نو چې ته د دې فلسفې نه خبر یا دوی سوال کوي چې الله رب العزت څنګه رازق دی چې خلک د ولګي مري الله دې موږ له جنت نه راکړي نعوذ بالله وسدي وکي افریقا خلکو له روټي ورکی ولی الله څنګه الله ځان ته رازق وي خلکو ته ډوډۍ نه رسي نو موږ ورته چې تاسو درځه فلسفې نه ځان خبر کوي کنه الله چې د کائنات کې د انسان څه ضرورت وي رزق تاغه د کائنات کې الله پیدا کړی تقسیم طریقې خود لري دا و د انسانانو د غلط تقسیم په وجه د الله دې کې څه قصور دی الله ویلي چې تاسو کوي په سودی نظام کاروبار مکو یا حل الله البيع وحرم الربا سودی حرام ګرځولې تاسو سود باندې نظام کوی نو دې کې د الله